بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علماء کرامو، ګوره کله چې ماشوم په مرفوعاتو منصوباتو مجروراتو باندې پوهه کړو او په هغې کې دې سره اجرا وشوله، نو د دې نه پس به موږ د مورب قسمونو ته ماشوم راولو. د مورب تعریف مخکې موږ کړو او مورب په 14 قسمه باندې دي. په هغې کې د ټولو نه لومړی چې کوم دی نو هغه مفرد منصرف صحیح دی. نو موږ به ماشوم ته وایو چې بچې مفرد مخکې دا د موږ ویلو ته ووایي دا مفرد څه ته وایي. نو دی وایي چې دا مفرد یو ته وایي. منصرف چې زبر زیر پیش درې مڼه پرې راځي او صحیح ورته ووایو چې بچې دا په نحوه کې هر قسم ته وایي چې د دې په آخره کې واو او یا نه وي نو دا صحیح وي. بیا به دې ته ووایو چې بچې د دې اعراب به موږ داسې وایو حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ زیدون، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ زیدن، حالت جر میں کسر لفظی کے ساتھ زیدن. بس دومره باندې باندې موږ پوهې کړو ورته به ووایو چې ګوره دا زید چې کوم دی نو دا مفرد هم دی یو راغلی دی، منصرف هم دی زبر دی پیش وي درې مڼه راغلی او آخره کې واو یا هم نشته دی نو دا مفرد منصرف صحیح شو. د دې نه پس به چې کوم دی نو ماشوم موږ دې خوا راولو او ترکیب کې به ورته ورکړ کړو چې ګوره بچې ستا نه زه کم تپوس کوم نو دا به د مفرد منصرف صحیح وي. ده به ووایي چې بچې ته د دې ترکیب وکړه الشمس طالعتون. لومبی به دې سره ترکیب وکړي چې الشمس مبتدا طالعتون خبر مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. بیا به ورته دا ووایي چې بچې ته موږ ته ووایي چې دا الشمسو دا مورب دی که مبني دی. نو دې وایي چې دا مورب دی. دا مورب کم قسم دی نو مفرد منصرف صحیح دی. ګوره دې ځای کې به تاسو دا خیال وکوئ چې کله ماشوم سره تاسو دا کم یو لکه اوس د مفرد منصرف صحیح ورته تاسو وویل نو چې تاسو د مفرد د ده نه کم تپوس کوئ نو هغه به د مفرد منصرف صحیح وي. دې به لا بل خوا نه اړوئ چې تاسو له جمع کسر تپوس کوئ د تثنیې تپوس کوئ چې کوم دی جار مجرا صحیح تپوس کوئ نه نه دې به د نه صرف دا تپوس کوئ. د ده به چې بچې د مورب په قسمونو کې ځان زه کم تپوس کوم نو دا به مفرد منصرف صحیح وي. نو ده ته تاسو ووایي چې بچې دا الشمسو چې کوم دی نو مورب دی که مبني. نو دوی وایي چې دا مورب دی. دا مورب کم قسم دی مفرد منصرف صحیح دی. بیا ورته بچې ته د اعراب راته ووایه. نو د اعراب ورته تاسو په کاپۍ کې یا دې د سلنمه کې چې کوم دی نو دا ورته ولیکئ چې دې په دې باندې پوه شي دغې ته ګوري او دې ته کې چې کوم دی نو دې دا ورپېټ کړي. نو دې به وایي چې حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ الشمسو، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ الشمسا، حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ الشمسی. بیا ورته ووایه چې دا طالعتون دا مفرد دی مورب دی که مبني دی؟ مورب دی. دا مورب کم قسم دی مفرد منصرف صحیح دی. خبر چې د دې اعراب ووایه حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ طالعتون، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ طالعتن، حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ طالعتن. بیا دغه شان دی چې کوم دی نو د محمودون تپوس وکړئ. محمودون، محمودن، محمودین. چې کله تاسو دې په دې باندې پوهه کړئ چې د دا هم پېژنئ چې دا مفرد منصرف صحیح دی. نو بیا ورته بچې چې ته کله دلته کې دا ووایې که نه الشمسو چې الشمسو، الشمس، الشمسي. نو اوس دلته کې د دې موجوده اعراب چې کوم دی نو هغه ووایه. یعنې د الشمسو باندې په مرفوع منصوب مجرور کې یعنې ضمه فتحه کسره کې په دې باندې دلته کې څه راغلی دی؟ نو دی وایي چې ضمه پرې راغلی ده. نو ورته ووایي چې بچې الشمس موجود اعراب دلته کې څه دی؟ دی وایي چې حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ الشمسو. دغه شان چې کوم دی د طالعتونو دلته چې کوم دی نو څوک اعراب ووایي چې حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ طالعتون. او دغه شان ورته د خپل ذهن نه چې کوم دی نو نور مثالونه راوړی لکه کتب الاستاذ الدرسه. نو دا الدرسه تپوس ورته وکړئ چې دا مورب دی که مبني نو مبني. ښه په مبني کې دا اوس کم قسم دی مفرد منصرف صحیح دی. وی د دې اعراب ووایه حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ درسو، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ درسا، حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ درسے. اوس ورته بچې د دې موجوده اعراب راته ووایه. نو دې به وایي چې الدرسه. نو بیا ورته ووایي چې دا منصوب د څه د وجې نه مفعول به د وجې نه دی. نو چې دا کم اعراب په دې باندې راغلی چې دې دا وپېژنې چې دلته کې به ضمه راغلې ده، دلته فتحه راغلې ده، دلته کې کسر راغلې ده.
چې دا پیش او زبر او زیر دا دیو پیژني لکه غلام زیدین کې دا زیدین د بوسو وګڼه بیا ورته چې دا زیدین مربوط منصوب مجرور کې څه نه مجرور او اعراب وایا موجوده اعراب دلته کې کوم د رسول نو حالت جری مې کسر الف کې سات زیدین نو چې دا درې واړه اعرابونو په جدا دي سو کې دا دی ورپټ کې نو چې کله ماشوم سردا سدايات دوه حالت عربي مرزم الف کې سات حالت صفر حالت جری کسر الف کې سات نو دې پس ان شاء الله ولې ځانو چې کوم دې د باسان دې کې بیا سو اگر نه خبر شته نه نو بلې کې ورته سو کې اجرا ورته کوم دې هم مضبوطه وي